بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی استاد زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین په مخکې لیکچر کې موږ دا ډسکشن کړو چې دا لیور سیروسس څه پیچیدګي کې دی شي او دا هغه علاج ممکن دی کنه او دا هغه نه بچاو ممکن دی کنه. موږ ویلو چې د لیور سیروسس پیچیدګي چې کوم اهمه پیچیدګي دي هغه کې یو هیپاټیک انسفالوپیتي دی یا چې دا بیهوشه مدوشه غونډه راځي. دوه مونږ ویلو چې د وینې الټه یو اهمه پیچیدګي ده. درمه پیچیدګي په خېټه کې د اوبو جمع کېدل دي، بیا د ګردو فعل کېدل دي، او پنځم او ټول اهمه پیچیدګي یا خطرناک پیچیدګي په جګر کې د کینسر پیدا کېدل دي. مونږ دا ډسکشن کړو چې د دې ټولو پیچیدګیانو علاج هم موجود دی او د دې نه مریض بچ کېدی هم شي. داسې علاجونه او طریقې او دوايان شته چې دا مریض د دې پیچیدګۍ نه بچ شي. نن په لیکچر کې به مونږ دا ډسکشن کوو چې هغه کومې طریقې دي، هغه څنګه لاره ده چې د سیروسس مریض د دې پیچیدګۍ نه بچ پاتې شي. څنګه چې زما وایي چې نن د زمونږ لیکچر ټاپک دی چې د لیور سیروسس پیچیدګۍ نه د مریض څنګه بچ شي. ناظرین مونږ په دې درمه کټګوري کې ډسکشن کوو. مونږ په خپل لیکچرو کې د فیټي لیور ډسکشن کړی دی. مونږ په دې لیکچر کې هیپاټایټس بی او سی بیا ډسکشن وکړو او نن سبا د سیروسس یا د جګر سوکړاو باندې مونږ ډسکشن کوو. دا پیچیدګۍ مونږ په تیر لیکچر کې ډسکس کړی وی چې دا لیور سیروسس اهم پیچیدګۍ کې لومړی چې دی هغه هیپاټیک انسفالوپیتي ورته وایي. دی چې کومه کې مریض بهوش شي یا هغه لکه ګنګز غوندې وي. دویمه پیچیدګي د وینې الټه راتلل دي. درېمه پیچیدګي چې دی هغه په خېټه کې د اوبو جمع کېدل دي او بیا د دې له وجې نه د ګردو فعل کېدل دي. او ټول اهمه او خطرناکه پیچیدګي چې دی هغه جګر کې د جګر کینسر پیدا کېدل دي. نن موږ ګورو چې د دې نه مریض څنګه بچ کېدی شي. نو د دې ټولو یو جواب دی که څوک تپوس رانو کی چې دا سیروسس مریض به د دې پیچیدګۍ نه څنګه بچ کیږي. نو هغه یو جواب دی چې باقاعدګۍ سره د خپل ډاکټر معاینه کول. کوم مریض کوم د سیروسس مریض باقاعدګۍ سره د خپل ډاکټر نه معاینه کوي نو د غیر زیات چانس دی چې هغه به د دې پیچیدګۍ نه بچ شي. دا لازمی ده چې ډاکټر سره به خپل رابطه نه ماتي، ډاکټر سره به خپل فالو اپس نه ماتي. ځکه چې ډاکټر د چې کله هغه ډاکټر ته لاړ شي ډاکټري معاینه کې به هغه د سم معاینه کوي، فزیکل ایگزامینیشن به کوي، څه ټیسټونه به کوي او هغه به پلان کوي چې آیا دا پیچیدګۍ چې کومې دي کې چېرته پیچیدګۍ را روانه خو نه ده. دا ځین کې کلیر کې چې دا څومره پیچیدګۍ دي، چا هیپاټیک انسفالوپیتي دی یا دا وینې الټه راتلل دي یا خېټه کې اوبه جمع کېدل دي یا ګردې فعل کېدل دي یا جګر کې رسولې یا کینسر پیدا کېدل دي. د کې دا پیچیدګۍ په یو ورځ نه پیدا کېږي. دا اول راتلو نه مخکې انډیکیشن درکې اشاره ده کې چې زه را روانه یم او د نه پس چې دا کله وشي نو رو د دې سیویریټي یا د شدت سیوا کېږي. نو د دې معلومات صرف په معاینه او په ټیسټونو کېږي چې آیا دا پیچیدګي را روانه خو نه ده او که چېرته دا پیچیدګي راځي نو بیا چې دی د دې خپل علاج دی، خپل تریاق دی، خپل داسې طریقې دي چې دا پیچیدګي راتلو نه مخکې یې موږ منې کو چې دا پیچیدګي رانه شي. او دې لپاره چونکې څنګه ما وویل چې د خپل ډاکټر سره معاینه باقاعدګۍ سره کول پکار دي. چې کله د سیروسس مریض د ډاکټر ته لاړ شي نو هغه څه کوي چې هغه د دې بیماري لومړنۍ مرحله کې خو د بیماري شدت معلوموي. هغه شدت څنګه معلوموي چې هغه د مریض معاینه کوي او څه ټیسټونه کوي او بیا دې نه پس چې دی هغه شدت کلاسیفیکیشن وکړي. د دې بیماري د سیروسس بیماري شدت چې دی عموما چې دی مونږ دغه ته یو پیمانه وای، یو ګریډ وای، یو سکور وای، یو سکیل وای چې هغه ته وای چایلډ سکور. دا د چایلډ او ټارګټ پیوکس دا ساينسدانانو چې کومه دا فارمولا یا د سکور یا د پیمانه جوړ کړی و. څنګه چې د چا بلډ پريشر وي نو هغه بلډ پريشر وختن فوختن ګوري موږ ته پته لګي چې دا بلډ پريشر آیا کنټرول دی یا کنټرول نه دی. دا چې د چا شوګر وي هغه
مختلف اوقات باندې د پنهاري شوګر کوي د خوراک نه پس شوګر کوي او یو 3 میاشتې ول شوګر ټیسټ کوي او بیا موږ ته پته لګي آیا د شوګر بیماری په کنټرول حالت کې دا او کنه ده. بالکل په دې مثال باندې د لیور سیروسس بیماری ده د لپاره سم معاینات کیږي او سم ټیسټونه کیږي او بیا موږ ته پته لګي چې آیا دا بیماری په کنټرول کې ده او کنه ده. او د دې نفس چې دی موږ د دې درې کنټرول ډیګري دی یو چایلډ کلاس A دی یو C دی او یو B دی. A چې دی دا ټول نام ښه کنټرول حالت ته وایي چې کله لیور سیروسس ښه کنټرول حالت کې وي پیچیدګي پکې نه وي نور د دې لیبس برابر وي نو دې ته موږ وایو چایلډ کلاس A. او چې کله دا لیور سیروسس آخري درجه کې د دې شدت ډیر زیات وي نو دې ته موږ وایو چایلډ کلاس C او د دوه میس کې وي چایلډ کلاس B. دا څنګه کیلکولیټ کیږي دا ډاکټر تاسو د دې کیلکولیشن کولی شي او تاسو ته صرف یو آیډیا در کوم چې د دې لپاره د زکه چې زویم چې د ډاکټر معاینه ضروری ده نو ولې ضروری ده هغه دې لپاره ضروری ده چې کله تاسو لاړ شئ نو ډاکټر بډو منې خو یو دوه پسونه کوي لږ به وګوري آیا تاسو ته چرته په تیرو میاشت بو کې څه ذهني بیهوشي یا انسفالوپیتي خو نه ده شوي خېټه کې اوبه خو نه دي راغلي او په دې وخت چې کله تاسو ډاکټر ته لاړ شئ هغه بس تاسو څه ټیسټونه وکړي څه معاینات به وکړي تاسو سره به څه ډسکشن وکړي چې آیا تاسو ته د هیپاټیک انسفالوپیتي علامات خو درکې نشته او دویمه دا دی چې هغه ستاسو خېټه کې اوبه خو نشته نو د دې دوه په بنیاد باندې هغه سکورینګ کیږي 1 2 3 کې سکورینګ ورکیږي او بیا د دې لوجه د نه پس چې دی بیا د هغې مونږه چایلډ کلاسیفیکیشن کو او د دې دوه معاینات نه پس چې دی څه ټیسټونه کیږي چې هغې نه هم د موږ ته مدد ملاویږي چې دا لیور سیروسس په کومه درجه کې دی هغې کې یو د بیلیروبین یا د کوم د زیړوالي ټیسټ هغه کیږي البومین چیک کیږي البومین تعلق د ډایرکټ تاسو خوراک سره دی که تاسو خوراک کوي خو د البومین بخوي او که خوراک خني البومین بخني وي او دویم چې دی هغه پی ټی آی نار ورته وایي چې آیا ستاسو وینه خو ډېره نری شوې نه ده او بیا د دې معاینات او د دې د لیبارټري په ټیسټونو په بنیاد باندې موږ ته پته ولګي چې دا سیروسس چې دی دا چایلډ کلاس A کې دی یا B کې دی یا C کې دی که چایلډ کلاس A کې وي نو دا د دې بیماری ښه کنټرول حالت کې ده او چایلډ کلاس C کې وي نو دا کنټرول نه بهر ده او بیا موږ کوشش کوو چې دا چایلډ کلاس A ته راولو څنګه چې دی مریض چې دی د دې بیهوشین پیراشي بیهوشین بچ کوو که اوبه راغلي اوبو علاج ورته وکړو چې اوبه وچې شي او دا ټیسټونو کوشش کوو چې دا ټیسټونه نارمل شي چې کله بیهوشي نه وي کله چې دی خېټه کې اوبه نه وي او دا ټیسټونه نارمل وي نو زموږ د مریض چې کوم سیروسس مریض دی هغه په ښه مرحله کې دی یا چایلډ کلاس A کې دی. د دې کې دوه ټیسټونه ډېر امپورټنټ دي ډېر ضروري چې هغه وخت په وخت کول غواړي د لیور سیروسس مریضانو یو خو الټراساوند دی چې هغه کې موږ ته پته لګي چې د جګر پوزیشن څنګه دی د جګر چې دی هغه کې دنه چې ته خو دې مکه سره سولې وغیرہ خو نه پیدا کیږي تورې څنګه دی خېټه کې د اوبو مسله خو جوړیږي نه دا ډېر امپورټنټ دی چې دینه موږ ته پته ولګي او دویم ټیسټ چې کوم دی هغه فایبروسکین دی فایبروسکین چې دی هغه د جګر د نن موږ ته شدت ښیي چې د جګر سختوالی چې دی هغه په څومره درجه کې دی که دا سیروسس ټایم سره سره سیوا کیږي د جګر سختوالی سیوا کیږي فایبروسس سیوا کیږي نو بیا به تاسو د فایبروسس ویلیوز قیمت هم سیوا کیږي د نه علاوه یو بل ټیسټ کیږي چې هغه ته الفا فیټو پروتین وایي او د دې الفا فیټو پروتین او د الټراساوند په ذریعه باندې موږ ته دا پته لګي چې آیا د دې مریض کې خودي مکه چرته رسولې یا د کینسر خو پیدا شوی نه دی یا پیدا کېدی خو نشي او که چرته دا خودي مکه کینسر پیدا شوی وي او دا په لومړنۍ ابتدایي مرحله کې وي یعنی د سایز وړوکی وي او دا جګر نه بهر نه وته نو د دې مکمل سولانه کمپلیټ علاج دی د دې ممکن دی چې دا مونږ ختم کړی شو او که کله کینسر په داسې مرحله کې مونږ ته معلوم شي چې د هغې سایز غټ دی یا هغه جګر نه بهر وتی دی نو بیا د دې علاج د کیور چې دی هغه ممکن نه وي بیا صرف مونږ داسې علاج ورکوو چې دا لږ په ځای باندې پاتې شي د جګر کینسر چې کله پیدا کیږي دا جګر کې ورکوټ غوندې دانه جوړ شي او بیا دانه رو رو غټیږي او دې نه پس چې هغه کله د افنګي چا پیرا په رګونو ته ودن نشي نو هغې نه پس هغه دا پیلاویږي بیا خېټې ته راشي او نور ځایونو ته ځي نو دې دپاره دا لازمي ده چې باقاعدګۍ سره د مریض چې دی دا معاینه کوي چې موږ ته پته ولګي چې آیا د دې خودي مکه د کینسر علامات خو پکې شروع شوي نه دي او که هغه شروع شوي نو د هغې علاج بیا ممکن دی. فایبروسکین موږ دا
کیلکولیشن کوو د سیروسس مریض آیا هغه چې کوم ته ویلیوز راځي دا په د سره کې دي یا دا چې دی په د اورنج کې دي او په دې مطابق کدا سره چې دی هغه ټول خطرناک دي او کدی کې وی دا له گزا راکې دین علاوه چې کله د مریض ما تاسو ته وی چې دوه مین پیچیدګي چې دا هغه د دې مریضانو د وینې الټه ده چې دوی ته وینې الټه راشي او دا وینې الټه ولې راځي دا لاست لیکچر کې هم ډسکس کړی و چې دا ذکر راځي چې د سیروسس مریضانو په معده کې او په خوراک نه لکه رګونه وپړسیږي او بیا هغه رګونو کې دنه پرشر زیات شي او دا سوي ټایم راشي چې هغه دومره زیات پرشر چې دا وشلېږي او وینې الټه شروع شي ټکه امتیازي توري شي نو د دې بچاو ممکن دا دی چې دا سیروسس مریض باقاعدګۍ سره انډوسکوپي کېږي چې موږ ته پته ولګي چې آیا د معده کې د خوراک نه لکه رګونه خو پرسیدلي نه دي او که رګونه پرسیدلي وي نو هغه نه مخکې چې هغه وشلېږي هغه ته ټانکو لګي چې هغه د شلیدونه بچ شي او دویمه خبره هغه ته بیا موږ سره ګولیم شروع کو چې د رګونه پرسیدلو نه موږ بچ کوو او که پرسیدلي وي نو هغه د وینې د شلیدونو نه بچ کوو او د دې غټېدو نه بچ کوو نو د دې لپاره انډوسکوپي یو ډېر امپورټنت ټیسټ دی چې د دې موږ ته پته مولګي چې آیا معده کې خوراک نه لکه رګونه پرسیدلی دي او کنه او که خدای مکه پرسیدلی دي آیا دا شلیدو ته خو نږدې نه دي او که چرته شلیدو ته نږدې وي او دا ډیر زیات پرسیدلی وي نو بیا موږ د کې مخکې نه ټانکو لګو حفاظتي ټانکو لګو د انډوسکوپ په ذریعہ باندې چې دا رګونه بند شي او دا مریض د وینې الټونه بچ شي ځکه چې د سیروسس مریضانو چې کوم خدای مکه مرګ کیږي د ټول نه مرګ ټول نه زیات یا زیاته وجه چې دا یا ټول زیات مریضان چې کوم د سیروسس والا وفات کیږي هغه د وینو الټو نه وفات کیږي نو د دې لپاره چې د وینو الټو نه بچ کېدل ډېر ضروری دي دویم دا چې وینو الټه سره صرف دانا چې مریض د وینو الټو نه وفات شي د وینو الټو سره نورم پیچیدګي هم راشي د مریض بهوشي ته لاړ شي د مریض چې د انفیکشنز جوړ شي د مریض چې د ګردې خراب شي مریض آی سی یو ته تلو ضرورت راشي د ټولو پیچیدګي پکې راځي نو دا وینې الټه بچ کول او د دې معلومات کول دا ټول نه امپورټنت او ټول نه بنیادی ټیسټ په سیروسس مریضانو کې دویم چې دی موست د ترازو چې آیا د سیروسس مریض ته پکار سي دي آیا د سر رول دی آیا د خپل سر رول دی د خپل بیماری په کنټرول کې څنګه دا صرف د ډاکټر رول نه دی کې د مریض هم رول دی کې د مریض د رشتہ دارانو هم رول دی دا یو ټیم ایفورت دی دا یو د ټیم کوششونه دي چې ډاکټر یې ګایډ کوي مریض خبره مني او هغه اټینډنس دی هغه سره تعاون کوي نو یو خدای دی چې د داسې مریضانو د سیروسس مریضانو میډیکل ریکارډ فایل چې دی هغه ډېر امپورټنت دی میډیکل ریکارډ فایل څه ته وایي چې مریض کوم علامات مثلا یو سیروسس مریض دی او د دې ډاکټر ته ټایم ورده چې ته ما د 2 میاشتې پس بیا راشي یا 3 میاشتې پس پر راشي نو د دوران کې کاغذ چرته خدای مکا سدا سي بهوشي غونډه راغلا یا غ باندې چرته وینې الټه ولګي دي یا د امتیازي تور شي وي یا د خېټه پر سو براغې د ټوخې ته پیراله نو پکار دی چې د مریض د پخپلا یا د مریض چې کوم رشتہ داران دي هغه کې چې کوم پويږي کوم خيار دي کچا سبق ویل دي هغه دا نوٹ کیو په کاغذ باندې چې په فلاني تاریخ باندې د مریض چې دی د لګ د بهوشي غونډه راغلی و تاسو یو غنټه نیو خو بیا د راويخ شو یا خو د مکه د مریض ته چې دی لګ د وینې یو ټیر راغلی و خو دومره زیات نه و بیا په خپل ټیک شو یا د امتیازي تور شي خو بیا خپل ټیک شو یا د خېټې کې لګ درد راغلی دا چې کوم داسې نوي علامات راځي هغه په کار دی چې مریض په خپل یا د غرشداري په خپل هغه ریکارډ کوي هغه ډیټ تاریخ وایز د ریکارډ کوي ځکه چې بیا کلم دا مریض ډاکټر د زینو ډاکټر به د سیمټمز یا د علامات او ډایری ګوري چې آیا په د میاش 2-3 کې د کوم علامات راغلي آیا هغه د دې بیماری سره تعلق یو که تعلق نه ځکه دا غي په بنیاد باندې باندې د مریض ته مخکې پلانینګ کوي چې اوس د مریض د لپاره زه سوکم په دې بیماری کې د وقتن فوقتن ډاکټر چې د مریض ته لیبارټری ټیسټونه کوي الټراساوند کوي سي ټي سکینز کوي نو چې دا څومره چې د ټیسټونه الټراساوند سي ټي سکین شوی دي دا په کار د مریض یو تاریخ وار یعنی تاریخ په کوم تاریخ شوی دا غي ترتیب کې دي ځان سره سنبال وساتي میډیکل ریکارډ فایل کې یو خو د سیمټمز ډایری یو کاغذ باندې د مریض چې کوم علامات یې غلي کلی شوی
بل دا دی چې دا کوم ټیسټونه شوي دي هغه ټیسټونه هم په ترتیب کې یو فایل کې یا یو لفافه کې دا پکار دي ترتیب وایز پکار دي چې کله ډاکټر ته ځي نو ډاکټر د دې ترتیب وایز وګوري تاریخ وایز وګوري چې آیا فلاني ټیسټ کې لیبارټري کې د البومین څومره او څومره دی نو هغه ته یو اندازه کېږي دا بیماري ټیک روانه ده زیاتېږي امپروو کېږي یا په هغسې د الټراساونډ وګوري د نن شپږ میاشتې مخکې الټراساونډ څنګه او بې درې میاشتې مخکې څنګه او څنګه دی آیا د دې مخکې څه الټراساونډ کې اوبه وې اوبه نه وې آیا مخکې الټراساونډ کې چېرته غوټه وه غوټه نه وه نو دا یو آیډیا ډاکټر اخلي د دې بیمارۍ مطابق داسې که سي ټي سکین شوي یو شوی دی دوه شوی دی د جګر دپاره د ابډامن دپاره د خېټې دپاره نو هغه هم پکار دی چې دی ریکارډ وساتي نو ځکه ډاکټر د دې ته ګوري او دې نه پس بیا هغه یو آیډیا جوړي یو کانسپټ جوړي یو پلان جوړي چې دې مریض ته په زه مخکې څه کوم انډوسکوپي ریکارډ پکار دی که د دې مریض انډوسکوپي شوي وي یو کال مخکې شوې وه دوه کاله مخکې شوې وه به یو کال مخکې وشوه به شپږ میاشتې مخکې شوې ده آیا هغې ریکارډ پکار دی چې ډاکټر ته پته ولګي دا انډوسکوپي ولې شوې وه آیا چې کله دا انډوسکوپي شوې وه د دې خېټه کې او په خوراک نلۍ کې آیا رګونه پړسېدلي وو پړسېدلي نه وو آیا که پړسېدلي وو بیا دله بینډینګ شوی دی دله ټانکې لګېدلې دي ټانکې نه دي لګېدلې نو دا یو ریکارډ پکار دی چې د ډاکټر د په ذهن کې یو تصویر کېني یو فلم کېني د دې مریض مطابق چې دې مریض بیماری چې دا څنګه روانه ده دا په کوم سټیج کې روانه ده ځکه بیا به هغه یو پلانینګ کولی شي چې زه اوس مخکې د مریض دپاره څه وکړم دې نه علاوه چې کوم دوايانې ډاکټرانو ورکړي دي چا یو ډاکټر ورکړي دي دوه ورکړي دي درې ورکړي دي هغې یو ریکارډ هغې چې نسخې په ترتیبوار پکار دي ځکه بیا موږ ته پته ولګي چې یو مریض دی مثلا هغه د خېټې اوبه دي او هغه چې دی تېرو شپږو میاشتو نه هغه د خېټې اوبو یو ګولی خوري نو موږ ته پته ولګي چې آیا د یو ګولۍ د دپاره کافي ده که نه ده که نه کافي موږ ورته ګولۍ ډبل کړو که د هغې په مثلا په دوه ګولو باندې دی او موږ ته راشي بلډ پرشر یې کم وي لږ کمزوري محسوس کوي خېټې کې اوبه نه موږ وایو چې زه د دوه ګولو په ځای اوس یو ګولی ته راکوز شه داسې مختلف ګولۍ دا ټول چې څومره ریکارډ دی دا ریکارډ یو ترتیب وار پکار دی ترتیب تاریخ وایز پکار دی ځکه دی نه چې کله دا موږ ګورو نو موږ ذهن کې یو فلم جوړ شي زموږ ذهن کې یو کهانۍ جوړه شي او په دې مطابق به موږ د مریض دپاره فیصله کوو چې د مریض دپاره مخکې څه پکار دی اوس ډاکټر ویزټ ته راشئ ډاکټر ویزټ دوه قسمه دی یو خو چې دی چې د سیروسس مریضان ډاکټر ته ځي نو ډاکټر یې معاینو کې بیا ورته وایي ته یو میاشت پس راشه یا دوه میاشتې پس راشه یا درې میاشتې پس راشه شپږ میاشتې پس راشه کله هم ډاکټر ورته ویلي دا د ډاکټر ثوابدید دی د ډاکټر پلان کوي چې دی مریض سیکنډ ویزټ کله پکار دی دې ته وایي شیډولډ ویزټ یا مخکې نه مقرر شده ویزټ یا ډاکټري معاینه خو کله کله د سیروسس مریضانو ته ایمرجنسي معاینه هم ضرورت راشي هغه به کله راځي چې کله خدای مکه د مریض ته بېهوشي راغله د بېهوشه شو یا د رشته دارانو دا سوچ وکړو چې یار هغوی دا ابزرو کړه هغوی مشاهده وکړه چې د مریض خو لږ وده زیات وي د مریض خوب لږ ګډوډ شوی دی یا د مریض چې دی لږ ګنګس شوی دی یا غوسه کېږي ډېر زیات هسې چې دی د ذهني پوزیشن لږ ټیک نه دی نو داسې پوزیشن جوړ شي نو پکار دی چې دا سیروسس مریض دی پخپله یا مریض اټینډنټ دی ډاکټر ته بوځي چې هغه وګوري چې آیا دا چې کوم علامت دی دا خو د سیروسس له وجې نه دی دویمه خبره که خدای مکه په دې دوران کې یا د مریض تاریخ کې یو میاشت شته یا دوه میاشتې شته او د مریض ته پته ولګېدله چې ده خو چېرته وینې الټۍ وکړې یا ډکه امتیازې تورې شوې او یو دوه ځلې او هغه نه کلاریږي هغسې را روانې دي بلکې که هم شي د سیروسس مریضانو چې کله هم د وینې الټۍ وکړه کله هم ډکه امتیازې تورې شوې دا داسې علامت دی چې دې دپاره لازمي به ایمرجنسي ویزټ ډاکټر سره پکار دی چې هغه وګوري چې آیا د وینې الټۍ چې راغلی وي د چېرته سي د وینې الټۍ سره راغلی وي یا خدای مکه دا رګونه شلېدلي دي دا ډېره ضروري خبره ده ځکه چې که خدای مکه یو ځلې وینې الټۍ راشي او په خپله کنټرول شي او که دې مطلب دا نه دی چې دا دوباره نه کېږي هغې کې رسک وي چې دا دوباره هم راتلی شي او چې دوباره کله راځي بیا هغه ډېر په شدت سره راځي ځکه چې هغه رګ چې دی اوس شلېدلی دی لاره د وینې موندلې ده او بیا دومره سپیډ کې راځي دومره زیاته راځي چې د مریض مرګ کېدی شي نو دا ډېر امپورټنټ علامت دی چې کله خدای مکه د سیروسس مریض ته وینې الټۍ راغلی سیروسس مریض ډکه امتیازې تورې شوې نو لازمي دی د څومره چې ممکن دی زر هغه د خپل ډاکټر ته ځي او خپله معاینه دی کوي درېیمه خبره که د یو مریض چې دی هغه خېټه درنېدل شروع شو یا هغه خېټه درنه شوه وپړسېده یا د هغه مخکې نه د خېټې کې اوبه وې او د مریض اوبو ګولۍ خوړې اوبه وچشي وي او بیا دته محسوسه شوې زما خو خېټه کې بیا وپړسېده خپې مې مړ پسې دی ساه کېږم
نو بیا هم دا پکار دی د مریض ته چې دی ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر سره معاینه وکړي چې آیا دا څه د سیروسس له وجې نه خو نه دی. څلورم علامت چې کوم دی هغه دی چې کله د دې مریض خېټه درد شروع شي او سیویر ډېر سخت درد وي نو دا هم پکار دی چې دی ډاکټر ته لاړ شي او معاینه وکړي چې آیا دا وجه دا سیروسس د وجې خو نه دی. که د سیروسس مریض ته تبه شروع شي او نه کنټرول کیږي نو دا هم یو بل علامت دی چې دې له وجې نه دی هغه ایمرجنسي وزټ کوي. دا ډېر ضروري دی. او دې نه پس که د مریض ساه خرابېدل شروع شو نو دا هم داسې علامت دی چې دا هم ایمرجنسي وزټ غواړي. نو د ډاکټر وزټ دوه قسمه دی، یو دی شیډولډ وزټ او بل دی ایمرجنسي وزټ. او ایمرجنسي وزټ ما تاسو ته وایي چې دا علامات دي، که دا علامات چېرته مریض کې وشو نو پکار دی چې دا مریض ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر سره د خپله معاینه وکړي. اوس راځي چې کله ډاکټر د مریض سیروسس میډیکل چیک اپ کوي نو ډاکټر به څه کوي یا ډاکټر څه پکار دی؟ یو خو دا دی چې ډاکټر به د لږ معاینه وکړي، لږ غټ سیزونه به وګوري، آیا د کې څه انسیفالوپیتي چانس شته نشته، نور حساب کتاب سم دی، غټ علامات به وګوري. هر ډاکټر ضروري دی چې ډاکټر دې مطلب بیا هر ځل ښه مکمل ګوري، ځکه چې ډاکټر ته پته چې زه به دې مریض کې څه ګورم. ٹھیک شو. او دویم چې دی ډاکټر به ورته الټراساوند کوي او ډاکټر ته الټراساوند پکار دی چې وکړي چې پته ولګي جګر حالت څنګه دی، د دې کې چېرته غوټه خو راغلې نه ده، چېرته پکې رسولې خو شروع شوې نه ده، د دې خېټې کې اوبو څه حساب دی، تورې څنګه حساب دی، د دې رګونه څنګه دي، ځکه په دې باندې موږ ته پته لګي چې د پوزیشن څنګه روان دی. د نه علاوه سلیبارټري ټیسټونه هم کیږي چې هغه نه موږ ته پته ولګي چې آیا د دې مریض پوزیشن څنګه روان دی. سره سی ټي سکینز که چېرته الټراساوند باندې څه مسله راغلي وي یا فایبروسکین شي په هغې څه مسله راغلي وي نو بیا موږ سی ټي سکین کوو چې آیا چېرته غوټه ده، څه مسله ده، دا خو څه کینسر نه دی، د دې لپاره به سی ټي سکین هم ډاکټر کولی شي. او دې نه پس به ډاکټر به دوای نه ولیکي، د ایگزامینیشن، الټراساوند، فایبروسکینز، لیبارټري ټیسټونه، سی ټي سکین په روشنۍ کې به هغه څه دوای ولیکي او هغه دوای به بیا د مریض استعمالوي د نیکسټ وزټ پورې. او که ضرورت راځي نو ډاکټر انډوسکوپي هم کولی شي او انډوسکوپي هم ورته پکار دی چې وکړي. که شک راغلی وي چې د کې د رګونه پړسېدلي دي یا داسې چانس شته چې خدای مکړه دا رګونه به وشلېږي نو بیا انډوسکوپي هم وکړو او ګورو که چېرته رګونه شلېدلي وي یا هغه د رګونو شلېدو ته نږدې وي نو بیا موږ حفاظتي ټانکه ولګو چې دا رګونه د شلېدو نه موږ بچ کړو. اوس چې کومې دوايانې ډاکټر صاحب تاسو ته لیکلي دي هغه دوايانې پکار دی چې د سیروسس مریض دی مکمل باقاعدګۍ سره خوري، ځکه دې ګولو دوه مقصد دی. یو خو چې د مریض کې کوم علامات وي د هغې نه بچ کېدو دپاره علاج دپاره موږ دوایي لیکو، مثلا هغه ته بېهوشۍ راغلی وه، انسیفالاپیتي راغلی وه یا رګونه شلېدلي وو، وینو ټایپ راغلی وي یا خېټې کې اوبه راغلی وي نو یو خو موږ دا ګولۍ ورکوو چې دا چې کوم کمپلیکیشن دي د دې علاج وشي. بیا څه داسې ګولۍ هم ورکوو چې دا پیچیدګۍ ونې شي یا څه دوایانې ورکوو، څه شربت ورکوو، نور څه لیکټولوز وغیره چې د مریض ته بېهوشۍ ونه شي، د مریض رګونه ونه شلېږي، د مریض خېټې کې اوبه جمع نه شي، نور حساب یې برابري یو داسې کوو. او درېیم دا دی چې کیدای شي د دې مریض د هیپاټایټس بي نه دی یا هیپاټایټس سی نه دی او د هغه د مریض هغه جراثیم ژوندی دی نو بیا چې دی ډاکټر د هغې جراثیم مړ کولو هم موږ دوی ولیکو چې د جراثیم مړ شي چې دا جګر ته نور نقصان نه ورکوي. او که دا مریض د هیپاټایټس بي له وجې نه وي او د هغې له وجې نه سیروسس شوي وي نو هیپاټایټس بي کې چې دی که موږ لازمي شمارو نو بیا د دې مریض ته موږ هغه جراثیم کنټرول کولو ګولۍ ورکوو او ټول عمر یې ورکوو، ځکه چې موږ وایو چې دا جراثیم بیا سر اوچت نه کړي، ځکه که بیا سر اوچت کو نو بیا به دا جګر ډېر زیات خراب شي. نو چې ډاکټر څومره ګولۍ تاسو ته لیکلي دي، څومره ټایم پورې لیکلي دي، هغه ګولۍ مه بندوئ، هلته به بندوئ چې کله ډاکټر تاسو ته وایي چې دا ګولۍ نوره مه خورئ. نو دا ډېر امپورټنټ خبره ده چې دا لیور سیروسس چې کومې ګولۍ دي هغه د بلډ پرشر غوندې، د شوګر غوندې ټول عمر والا ګولۍ دي، هغه د میاشت دوه میاشتو ګولۍ نه وي. او که ډاکټر درته ویلي چې دا یو میاشت وخورئ، دا شپږ ورځې وخورئ، دا 15 ورځې وخورئ، دا 10 ورځې وخورئ، هغه بېله خبره ده. چې کوم دوی ډاکټر درته لیکلې ده چې دا جاري ده هغې مطلب چې هغه ګولۍ جاري ده، هغه بندول نشته پکې. ټیک شو. ښه، ټول اهمه خبره ستاسو مریض ته هم ډاکټر ته هم ځئ، ډاکټر ستاسو معاینه هم کوي، ستاسو ټیسټونه هم کوي، تاسو ته دوای نه کړي هغه هم تاسو خورئ. خو امپورټنټ خبره دا ده چې خپل خوراک به متوازن او د توانایۍ نه برپور کوئ. تاسو څومره هم ګولۍ خورئ، تاسو چې څومره هم علاج کوئ، د هغې
د پر ضروری ده چې ستاسو بدن کې طاقت وي، ستاسو بدن مضبوط وي. که ستاسو بدن کې طاقت نه وي، ستاسو بدن کمزوري وي، ستاسو بدن کې انرژي نه وي، ستاسو بدن کې د ایمیونټي نه وي، قوت مدافعت نه، نو یو خو به ستاسو چې دی بار بار بېهوشۍ ته ځئ، داسې مریض ته وینه الټۍ زر لګي، داسې مریض خېټه کې اوبه جوړېږي او هغه نه وچېږي، او ټول نه خطرناکه خبره چې داسې مریض ته کینسر زر لګي. نو خپل خوراک متوازن او دوانۍ نه برپور پکار دی. ګوره په دې تصویر کې ما تاسو ته دا سبزیانې خولې دي، فروټ خولې دي، انډې خولې دي، تاسو ته مطلب دالونه خولې دي، پی خولې دي، پنیر خولې دي، ګوره غوښه مې درته خولې ده، چرګوړې هم د پکې، دا ګوره مهې هم د پکې، غټه غوښه هم د پکې. نو تاسو ته پرهیز بالکل نشته. خوراک هر خوراک کوئ، متوازن خوراک کوئ، بار بارې کوئ، یو ټیم ډېر نشي خوړی، کم کم خورئ، خو لازمن خورئ، یو سیم تاسو باندې منې نه دی. نو ناظرین، زما امید کوم چې نن په لیکچر کې به ما دا خبره کلیر کړې وي، که خدای مکه تاسو ته یا تاسو رشتہ دارانو ته یا تاسو یار دوستانو ته چاته د لیور سروسس تشخیص شوی وي، نو دا لازمي ده د لیور سروسس کومې پیچیدګۍ وي، موږ هغې دپاره بند وتړو. که هغه موجود وي د هغې علاج وکړو، او بیا داسې علاجونه وکړو یا داسې طریقې وکړو چې هغه د پیچیدګۍ نه موږ مریض بچ کړو. او د دې دپاره ما تاسو ته ووایي چې ټول نه امپورټنټ دا دی چې ډاکټر سره باقاعدګۍ سره معاینه کول. او چې کله ډاکټر ته معاینې ته ځئ، نو ډاکټر به ستاسو معاینه کوي، څه ټېسټونه به درته لیکي چې هغې کې به لیبارټري ټېسټونه وي، هغې کې به الټراساونډ وي، فایبروسکین کولی شي، بیا که ضرورت وي سي ټي سکین کولی شي، او هغه نه پس به هغه تاسو ته څه دوايانې ولیکي. هغه دوايانې به تاسو نه بندوئ، ریګولر به خورئ چې څومره پورې ډاکټر تاسو ته نه بندې کړي. او دویمه خبره چې ستاسو ویزټ یو خو ریګولر ویزټ دی چې هغه به د ډاکټر په مشورې ځای، او که د ریګولر ویزټ میس کې خدای مکه تاسو ته څه داسې پیچیدګۍ راغله چې ما تاسو ته ووایي چې آیا څه بېهوشۍ غوندې ښکاره شوه، وینې الټۍ راغلې، خېټه وپړسېده، خېټه کې درد راغی، تبه راغله، نو دا احساس کېږي، نو دا هم داسې علامات دي چې دې علامات له وجې نه تاسو به ډاکټر ته لږ زر ځئ، او هغه به ستاسو معاینه کوي. دویمه ټول اهمه خبره ده چې پرهیز به نه کوئ، ښه خوراک به کوئ، خپل صحت خیال به ساتئ. او دویمه خبره که ډاکټر تاسو ته وایي چې تاسو ته انډوسکوپي پکار ده او تاسو رګونه کتل غواړي، ځکه چې که هغه خدای مکه پړسېدلي وي یا د شلیدو ته نږدې وي، نو هغې ته ټانکه پکار ده، نو هغه تاسو لازمن کوئ، هغې نه مه یېرېږئ. دا انډوسکوپي داسې څه شی نه ده چې دا مریض ته نقصان ورکوي، دا مریض فایدې دپاره جوړ شوی دی. او چې کله د انډوسکوپي دا د دې ایجاد وشو، د سیروسس مریضانو په ژوند کې یو انقلاب راغی، د هغې په علاج کې یو انقلاب راغلی دی په ټوله دنیا کې، ځکه چې په دې طریقې باندې موږ د دې چې کوم خټه پیچیدګۍ ده، د رګونه شلېدل او د هغې نه وینه راتلل، هغه الحمدلله کافي حد پورې هغې نه موږ مریضان بچ کولی شو. نو په دې نوټ باندې به زه دا لیکچر بندومه، انشاءالله بیا به د بل لیکچر کې ملاویږو، په هغې کې به موږ ډسکشن کوو چې که جګر ډېر زیات خراب شي او زموږ علاجونه کار نه کوي، نو بیا موږ سره څه پکار دي، بیا موږ کومه طریقه ده چې د مریض ژوند بچ کړو، د مریض جګر بچ کړو. نو په هغې به خبرې کوو. او هغې مطلب دا چې د لیور ټرانسپلانټ باندې به خبرې کوو چې که جګر سیروسس دومره زیات شي یا موږ ته پته لګي چې دا نور اوس کار نه کوي، نو بیا موږ لیور ټرانسپلانټ ته ځو. نو لیور ټرانسپلانټ څه شی دی، د دې څه ټایپ سي، د دې څه طریقه ده، نو په هغې به موږ په راتلونکي لیکچر کې خبره کوو. هغې وخت پورې ستاسو نه اجازت غواړم، خپل ځان خیال ساتئ. خداحافظ.